دی چې دی ټول عمر دروغ ویلی دي دا انا والا خلک پراته دي وګوره دې خلکو به وې دا ګاډې زما دی دا ځمکه زما ده دا جایداد زما دی دا مې اولاد دی دا مې ښځه ده دا مې حسب دی دا مې نسب دی دا مې رشته دار دی هلکه دا زما پراپټي ده بهي دا زما ټول خاندان دی دا زما جایداد دی اوس وګوره دوی دلته څه راوړي دي دروغ یې ویلي وو پراته دي بربډ دروغجن دي که نه دي زما زما به یې کول دی ټولو او دا چغې به یې والې چې دا ځمکه زما ده دا چغې به یې والې چې دا بینک بیلنس زما دی اوس تاسو نه تپوس کوم دې سره څه دي دلته او کوم کفن کې چې راغلي وو هغه کفن هم چینجو او خاورو خوړلی دی کوم چې هټه کټه وجود کې راغلي وو تندرست تازه وجود هم لاندې د چینجو خوراک دی هډوکې پراته دي هغه یو بزرګو خپلو مریدانو ته ووی وی دلته تنګ شوی ما د دروغجنو کلي ته روان یم د دروغجنو کلي ته مریدانو ته حضرت د دروغجنو کلي کوم ځای دی وی دا یو محله ده پوره د دروغجنو هغې ته روان یم هغې ته حضرت دا هم څه عجیبه قوم دی چې ټوله محله دروغ وایي او په یو دغه کې را جمع شوي دي هغه وی او کنه محله نه پوره یو بستی ده د دروغجنو باندې مشهور دي چې ما لټوې د دروغجنو محلې ته ځان را رسوي وی مریدان چې کله د پیر صاحب په تکل کې څه زمانه پس ووتل او پیر صاحب پسې ځان نه څو تپوس یې کو په کلي کې یاره جي دلته د دروغجنو هغه بستی او محله کوم ځای ده خلکو به ورته تاسو لیوني شوي د دروغجنو ماله کوم ده وایي زمونږ پیر صاحب مونږ ته ویلي دي که ما لټوې نو د دروغجنو په محله کې مې ګورئ هغې ورته وایي دلته دروغجنو محله نشته مخکې بیا لاړه څه مزل یې وکړه بیا تپوس وکړه وایي دلته د دروغجنو بستي او محله کوم ځای ده اواز ورته راغی ستاسو په مزغو کې ډز شوی دی دروغجنو کلی کوم ځای کې دی دلته مریدان ډېر وګرځېده د ما محترمو مریدان ډېر وګرځېده اخره کې چې مایوسه شو داسې مقبره غوندې وه په هغې باندې خوا کې کېناستل چې ویې کتل الله الله چغې راتلې دی چې وکتل ویې لکه دا اواز خو جانه پهچانه ښکاره کېږي دا خو زمونږ د پیر صاحب اواز ښکاره کېږي دی چې ورله تماشې وکړه په مقبره کې پیر صاحب ناست دی مریدان ورله راله حضرت مونږ خو تباه و برباد شو ټول کلم چاڼ کو ټول کلم اړې ګړې که حضرت مونږ خو د خندا شو د خلکو چانه به م تپوس وکړه د دروغجنو محله و بستي کوم ځای ده خلکو به راپسې خندل وي تاسو لیوني شوي حضرت ورته وی ما درته دروغ خو نه دي ویلي دا زه چې کوم دی ناست یم دا د دروغجنو ځای دی هغه ټول مریدان ورته په خندا شو وی حضرت دا خو مقبره ده دا خو قبرستان دی پیر صاحب ورته وی زه دروغ نه ویم دا د هغه خلکو ځای دی چې دوی ټول عمر دروغ ویلی دي دا انا والا خلک پراته دي وګوره دې خلکو به وی دا ګاډې زما دی دا ځمکه زما ده دا جایداد زما دی دا مې اولاد دی دا مې ښځه ده دا مې حسب دی دا مې نسب دی دا مې رشته دار دی هلکه دا زما پراپټي ده بهي دا زما ټول خاندان دی دا زما جایداد دی اوس وګوره دوی دلته څه راوړي دي دروغ یې ویلي وو پراته دي بربډ دروغجن دي که نه دي زما زما به یې کول دی ټولو او دا چغې به یې والې چې دا ځمکه زما ده دا چغې به یې والې چې دا بینک بیلنس زما دی اوس تاسو نه تپوس کوم دوی سره څه دي دلته او کوم کفن کې چې راغلي وو هغه کفن هم چینجو او خاورو خوړلی دی کوم چې هټه کټه وجود کې راغلي وو تندرست تازه وجود هم لاندې د چینجو خوراک دی هډوکې پراته دي دروغجن دي که نه دي دا د دروغجنو بستي او کلی د دا مقبرې والا دي ټول عمر دروغ ویلی دي چې دا پیسې زما دي
دا خاندان زما دی، په هر څه باندې دا جومات زمونږ دی، په هر څه باندې دی فخر کړی دی او زما والا رټۍ لګولې ده، زما والا اعلان یې لګولې دی. نن تاسو نه تپوس کوم مریدانو دیدان سره ګاډې راوړی دی، حسب و نسب یې راوړی دی، څه یې راوړي دي؟ دروغ یې ویلي ټول عمر که نه؟ هغې وی او حضرت بالکل دی ټیک وي. دا د دروغجنو کلی دی، دا د دروغجنو کلی دی. د ما محترمو ما ووې وی پیر صاحب ورته ووې توجه کوئ، بس توجه مو خرابوئ، الله هم خوشحاله کړه. مریدانو ته دې کې یو اعلان او یو عبرت و. مریدانو ته آواز وکړه چې دا جھوٹوں والا بستی ہے، دا دروغجنو والا کلی دی. گویا دا مریدانو ته یو عبرت و زما محترمو چې زمونږ هم داسې راتګ را روان دی او دا زه والا زما والا دا زما پراپټي ده، دا والا لفظ د مریدانو د خولې نه ختم شي. یو مرید یو الله والا چې یو مرید سره کم کار کوي، یو بنده سره چې کم کار کوي، هغه د هغې دپاره عبرتي چې په دې کې ده ته څه میلو شي. گویا د ده رغبت او د ده چې کوم دی نو ربط د الله سره جوړ شي. اولیاء الله وی دیتا چې دی به تا د الله سره وابسته کوي. د ما محترمو ستا ربط به د الله سره جوړوي. ولی وی دیتا د الله. قرآن کې ځکه الله فرمایي د هغې فکر دی چې بی قوم څنګه د الله سره په رابطه کم، قوم څنګه الله سره چې کوم دی نو په ربط او په دغه باندې واچوم. زما محترمو د هغې دا کاري، ورنه او زمونږ او ستاسو څه کاري؟ همدغه خلکو پسې بیا چغې وو چې کوم کس تا ته تبلیغ کوي، کم کس تا ته الله کوي، ته هغه پسې چغې وې. زمونږ د پښتنو معاشره داسې ده. خفه کېږئ مه، بس جهالت ته، کثرت جهالت ته، ډېر زیات جهالت ته زه به ووایم. ته به حیران شې په دې بعدو خبرو باندې. نو خبره مې دې پورې کوله چې د اولیاء الله کار دا دی. زه هم هغې سره معمولي غوندې ربط، ته خو د دشمنۍ خبرې کې، د هغې سره د دروغو ربط هم چې په دروغه باندې د هغې د سایې لاندې رالې. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ